بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمنت آيات كريمة رواني فأخذناهم بما كانوا يكسبون سرد يتعلم الله فرمایدا مجرمان چې هغه باندې ما امتحانات د سختۍ هم راوستل د راحت یې هم راوستل خو دې په امتحاناتو کې فیل شول که بالفرض دوی دغه امتحاناتو کې پاس شوي وي د الله په احکامو یې عمل کړی آسماني برکات او د ځمکې برکات به دوی ته میلو شوي د دې برکاتو ته د هغې نه محروم شو نو فاخذناهم الله وی ما دې ونیول د هغه اخذ نیولو څو افامن اهل القرى ایا په امن به د کلونه ان یأتیهم چې راشي دوی ته بأسنا زما عذاب بیاتا د شپې وهم نائمون او دوی ودی مانا دنیا کې داسې کم حالت دی چې دا د الله د عذاب نه بچ کولی شي ورځ دې بچ کولی شي شپه دې بچ کولی شي ویښه دې بچ کولی شي آرام دې بچ کولی شي دا یو حالت هم داسې نه دی چې دا د الله د عذاب نه محفوظ دی نو آیا زما عذاب چې دی کلو ولاو ته راشي دی اوده وي نو آیا دی به ګینې عذاب نه خلاص شي همدارنګې او امنه یا په امن بشي اهل القرى د کلو والا ان یأتیهم بأسنا چې راشي زما عذاب دوی ته ضرحا په صاف وخت وهم یلعبون او دوی په لوبو کې مشغول او ورځې د صاف کې ښه چې کوم دی د رڼایي دی ښه خلک دوست دشمن ایني په دې موقع باندې عذاب راشي د خلاصي سول شتي نه دي دارنګې یلعبون د ورځ نه صفا د هر سړی په خپل کار کې مشغول دی दुकानदार ने दुकानदारी की जमींदार ने जमींदारी के तले दे मोहर पेशा दे अपन दफ्तर तक ले अदे करू ने के मशगूल भी मका सबाब को रत कि अब सड़े पर कार की और बिया अजाब राशि आया द दुई द बारा द बच्चा उलाशती दे सरा पत हो लगी दचे द दुनिया सोमरा ताल्लुकात दी दा हैसियत द लोग दे څنګه یو انسان لوبې کوي یا ماشومان دي او کدا ضروري خو چې لوبې کوي نو څو منټه صرف خوشحالي به هیڅ نه ختم او ماشومان په لوبو کې ډېر مخکې چا ځان له کوډګۍ جوړېږي د کور په شکل ځان د سیزونه برابروي د واده په شکل د غم او د مړو په شکل څنګه چې دغه ماشومان لوبې کوي د هغې حقیقت څخه سیز نه دارنګه د دنیا چې دا څومره کارونه دي کاغه ملازمت دی او کاغه زمینداره ده او کاغه بل سیز دی یلعبون دی لوبې آیا د ورځې یا د شپې تاسو د عذاب نه خلاصېدی شئ نو ښکاره ده چې نه شئ خلاصېدی افامنو آیا دوی به په امن شي مکر الله د الله د ګریخ نه الله چې دوی له عذاب ورکړي دوی به په امن د الله د ګریخ نه فلا يأمن محفوظ به مكر الله دا الله د کریمنا د دې رسول ځان محفوظ نه کړي هر سړي سره یې روي الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان ابي سره دا یرا او خطر او سره دې بالکل الله پیږي دا الله نه بیر څنګه دې ځان محفوظ کړي خو دې تبا دې او کم سړي چې الله پیږي لازمی د یاریږي با او موتنامه با موکي دې آیت کریمه باندې توسط کوي چې بعضی ګناهونه داسې دي چې هغه د کفر او د شرک برابر دي انا اسلام کې د هر څه په مرتبه ده یو ایمان دی دا خپل یو بنیادی چیز دی د دې نه بعد د اعمال او کله انسان نه په اعمالو کې څه کوتاهي وکړي شي ایمان په خپل ځای ټیک دی ایمان نه وځي انسان چې کوم دی دا حیايي او د ناروا کسب کې نه وشو بیا مسلمان دی ایمان شته البته ګناهونو کې یو دوه داسې اعمال دي چې دا د شرک او د کفر برابر دي
یو ته ویلی شي یأس چې د الله د رحمت نه د مکمل ځان نه امید وي. الله نه امیدي دا برابر د کفر د ګناه برابر جوړه ده، بلې انسان کافر کیږي. همدارنګې د الله د عذاب نه بې خوفه کېدل، بالکل د الله نه یره ختمېدل، څنګه چې دلته ذکر کېږي افامنوا مکر الله، د الله د قریب نه څوک محفوظ شي نو ښکاره ده چې نشته الا القوم الخاسرون. یو هغه قوم چې د تاوان مشرکان دي، دوی په امن یې هغوی سره د عذاب یره نشته، او دا نور تمام دوی سره خو یره وي. اولم یهدي للذین آیا نښې هغه کسانو ته یهدي دا متضمن معنا د بیان د پرتلې کې بیان پروت وي، نو ځکه سله کې مخکې لیل ذکر. اولم یهدي آیا نه بیانوي دوی ته للذین هغه کسانو ته یرثون الارض چې دوی په وراثت سره وړي د ځمکه، دا ورته واضح نه ده. من بعد اهلها پس د باشندګانو د ځمکې نه، ان لو نشاء كزما وخشي اصبناهم بدي ترسولك في ذنوبهم فسبب گناهونو. د دوی د اعمال په وجه باندې هغوی غریب وکړه، نو دوی ته دا ځمکه لار نه ورسېد چې پکه ځمکه ته آباد یې ستا د لږ وړاندې په دې ځمکه څوک آباد وي، یا د هغوی د لږ وړاندې په دې ځمکه څوک آباد وي. دا چې کوم ځای باندې ته په کور فخر کې لږ ستا نه وړاندې په دې کې د چا کور آباد وي، د هغې نه مخکې د چا آباد وي. نو معنا دا ده چې دا ځمکه دا ستاسو دپاره په خپله سبق دی، ته د دې جاګیر مالک نه یې، دا د چند ورځو ستا سره امانت دی. نو دا بیان د دې ځمکې باشندګانو دپاره کافي نه ده چې دا دوی په وراثت کې پاتې شوي ده من بعد اهلها، او د دې سره سره که زما خوښه شي اصابنهم بذنوبهم، د دوی د ګناهونو په وجه به دوی له سزا ورکړي. دوی ګناه کوله، زما سزا هغه به ورته برابر وه. لیکن بیا به دا و چې په مخ د ځمکه به انسانان پاتې نه وو، ځناور به پاتې نه وو. ولو یؤاخذ الله للناس ولو یؤاخذ الله الناس بظلم، په سبب د ظلم د دې خلکو چې دوی ګناه کولې او الله د هغوی غریب کولې، ما ترک علی ظهرها من دابه، د دې ځمکې په دې شا به الله یو زناور نه وپرېږدي، دا ټول به لرې شي. یرثون الارض دا ستاسو دپاره سبق نه دی. ان لو یشاء که دا تشا زما خوښه شي اصبناهم، زه به دوی ته رسولو کړم بذنوبهم په سبب د ګناهونو، ونتبع من مهر لګو علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې. اوله پاره کې مضمون وی چې دا څنګه چې الله د زړونو باندې انسان ته الله د کسب اختیار ورکړي، انسان خطا وکړي د اړه باندې او داغ ولګي، بل خطا کوي بل داغ لګي، د توبه وي څه ختم شي، نو که توبه نه وباسي همداسې دا توروالی سیوا شي چې مکمل نه بند شي. چې بند شي دې ته ویلی شي خاتمه، دې ته ویلی شي طبع. د دې ګناهونو په وجه باندې دا زړونو باندې طبع راشي. هم لا يسمعون، پس دوی نوري په اورېدلو د قبول سره، نفس غوږونه خو اشتي اوري، خو کوم چې د قبول اورېدل دي هغه پکې نشته. افامین آیا په امن بشي اهل القرى د کلو والا ان یأتیهم چې راشي دوی ته بأسنا زما عذاب بیاتن د شپې، وهم نائمون او دوی ویده وي. او امین یا په امن بشي اهل القرى باشندګان د کلي ان یأتیهم چې راشي دوی ته بأسنا زما عذاب دوحان په صاف وخت کې چې خرړی، وهم یلعبون او دوی په لوبو مشغول وي. هر ځان دپاره کسب ګټولی، خپل کسب پسې تللی. افامنو آیا دوی به محفوظ شي مکر الله د الله د غریب نه، د الله د غریب تاسو محفوظ یې نه. فلا یأمنو قانون دا دی چې نه محفوظ کېږي د غریب د الله نه، د الله غریب نه یو انسان دی د هغې چې کوم دی ځان محفوظ وګڼي. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، صرف تاوانیان دي چې هغوی ځان محفوظ ګڼي، د الله نه یره نه کوي. اولم یهدي آیا نه بیانوي للذین هغه کسانو ته یرثون الارض چې په وراثت سره وړي د ځمکه من بعد اهلها، پس د اهل د دې نه،
اللو نشاء كزما فكشيب أصبناهما بدي ترسل القلوب ذنوبهم فسبب دقناهم ددوي ونتبع من مهلك على قلوبهم ددي قلون باند فهم لا يسمعون فذي نوري سمعنا قبول سرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله